کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. محققین علماء لکی چې دی آیات کې الله فرمایي چې پتا سو باندې ما روزه فرض کړې دي لکه څنګه چې په مخکنو امتونو روزه فرض وي. نو دا تشبیه په ذات په فرضیت کې ده. پاغي چې کوم روزه وي په مونږ هغه نه دی چې په مونږ کوم روزه دي نو هغه پاغوي نه وي. په نور امتونو روزه فرض وي زمونږ نه زیات وي خو د رمضان نه وي. هر میاشت کې به درې روزې نیولې ایام بیز وته وي. دا هر اسلامی میاشت 14 او 14 او 15 دا درې روزې به هر میاشت کې نیولې. نو په 12 میاشتو کې دا شپږ 10 روزې شو او یو به د عرفه روزه نیوله او یو به د عاشورې روزه نیوله نو 10 روزې شو. نو په ټولو امتونو تقریبا دا 10 روزې فرض وي. د رمضان دا غونډه میاشت په نوم فرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت نمخ کې عمدق روزې فرض شوی دي. حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری د احادیث د بخاری او شرح ده هغه کې لیکلي دي چې یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ودا چې څنګه پاغي روزې فرض وي د هجرت نمخ کې دقه سي روزې په زمون په امت باندې فرض وي. نبی علیہ السلام او صحابه دا به د میاشتې 3 روزې نیولې 14 14 15 او یو د عاشورې او یو د عرفه. بیا چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا رمضان دا میاش هغه برکتی میاش ده چې په دې کې قرآن شریف نازل شوی دی. او ما تیر جمعه درته ویلو چې قرآن شریف د لوح محفوظ نه په دې رومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت وته وایي دا په رمضان کې نازل شوی دی. او ټول آسمانی کتابونه دا په خپل پیغمبرانو د رمضان په میاش کې نازل دي. نو الله د قرآن شریف بیا صفت هم کوي کہ دا قرآن شریف دا ہدایت وی زرچر چشمه دا او واضح دا ہدایت نمونی دی و نخی دی او دا قرآن شریف دا حق و دا باطل پمینس کی فرق راولی. نو بیا دا آیت نازل شو فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چه سوک دا رمضان پمیاش پرالا نو دی خامخا روزه ونسی. نو دا هجرت نمخ کے دا غاته 10 روزې فرض وی او د هجرت نه پس هغه روزې منسوخ شوې د رمضان روزې فرض شوې. په لومبو ورځو کې دا روزې سختې وې اسانې نه وې چې څنګه به روزه ماته شوه ماښام او سړی به اوده شو نو روزه به شروع شوه. اوس خو زمونږ روزه پېشمني شروع کېږي نه چې به سړی که 10 بجې به اوده شو او که 11 به اوده شو که 12 به اوده شو بس خوب سره به روزه شروع شو. دا سخت روزه. یو صحابي دی هغه دروازه په خپلو کجورو پټو کې خدمت کو. ماښام راغی نو ستړی ستومانه بیبي ته یې خوراک راوړه روټۍ راوړه نو کور کې څه نو بیبي بار وته ورګه ویزه دله د ډوډۍ د خوراک څښاک غم کوم. نو دې غریب خو ټوله ورځ په ګرمۍ کې عمل کړی مزدوري کړی و ستړی و چې بیبي بار وته دې غریب له خوب راغی وده شو. ښځې څه د خوراک سامان راوړه چې ویې کتل خاوند دې ویده دی نو خوب سره به بیا روژه شروع شوې وه. وی خیبتا لکه نیک بخته په لوی تاوان کې پرېوتې تا ته چا وی چې وده کېږه دا خوب خو غیر اختیاري وي. نو روزه شروع شوه خوراک یې نه شو کولی نو سار بیا خپل پټو ته مزدوری له لاړ نو بېهوشه شو. نو رب العالمین قرآن شریف کې دغه مخکې حکم منسوخ کو دا آیت نازل شو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې باس اوس به شپه ستاسو کولو اجازت دی که د شپې اوده شوې نو روجم نه شروع کېږي تر څو چې سبا صادق نه راختلی
بس نور پریواتن پس تر سبا ساتی خطو پورے تاسو لدہ خوراک او اسکاک اجازت نو مخ کی روجہ سخت و آسان شوا دویم یو سختیم پکیوا د شپې به بیبي ته سړی نشو نږدې کېدی د رمضان میاشت چې به راوخته تر د اختر د میاشتې پورې نه د ورځې به بیبي ته نږدې کېدی شو او نه به د شپې بیبي ته نږدې کېدی شو نو داسې دوه درې واقعات پیښ شو چې هغې کې د بعضې صحابو نه بیبي ته نږدېکت راغی رسول الله مبارک له دوه درې شکایته رالل نو رب العالمین پکې بله اسانتیا هم را نازله کړه هغه دا چې څنګه د شپې د خوراک اجازت دی او د اسکاک اجازت دی دغه رنګې د شپې خپلې بیبي ته نږدې کېدل د دې اجازت پکې راغی دا د روجې د رمضان د هجرت نه پس د رمضان روجې فرض شوې او نبی علیہ السلام مبارک او صحابه هغوی به دا روجې مستقل نیولې ځکه فرض شوې د تاریخو